بسم الله الرحمن الرحیم. د هارون الرشید په باره کې یو ناشنا واقعه علماو هغه ذکر کړې ده. هارون الرشید چې دا یو بچا تیر شوی دی چې ټول مسلمانانو ته د دې په باره کې یو څه ناڅه معلومات شته دی، خو د یو عجیبه خبره خپل وینځه ته او ډیره یو عجیبه واقعه او ډیره یو ناشنا واقعه ده. د دې هارون الرشید یو وینځه وا چې دا وینځه په هارون الرشید باندې ډیر زیاته ګرانه وه. هیڅ یوه ورځ د خپل وینځې ته ویله چې انت طالق، ته په ما باندې طلاق یې که چېرته زه د جنت والاو نه نیمه، یعنې که چېرته زه جنتي نیمه نو ته په ما باندې طلاق یې. دا وینځه ور باندې ډېره ګرانه وه، نو په دې کې ورسره سوچ پیدا شه او فکر ورسره پیدا شه چې یاره په ما باندې به دا وینځه طلاق یې او که نه به یې طلاقه. نو په دې کې چې کوم دی علما یې راغونډ کړه. علما چې راغونډ کړه د علماو نه یې فتوا طلب کړه چې مالا د دې په باره کې فتوا راکړئ. ما دقه شانتې خبره د خپلې وینځې ته کړې ده، آیا دا وینځه په ما باندې طلاقه ده او که نه باندې نه ده طلاقه. نو هغه علماو چې دې خبرې ته سوچ وکړه ورته وویل چې تا تر دې خبرې څوک ذمهواري کوي چې ته به خامخا جنت والاو نه یې، نو په تا باندې دا وینځه چې دا در باندې طلاقه ده. نو ویل چې چیرته به یو فقیه عالم نه یو پوه عالم به چیرته نه چې زه د هغې نه تپوس وکړم. دې خلکو خو ماله چې کوم دی فتوا رانه کړه. نو چا ورته ویل چې لیث ابن سعد په نوم باندې یو عالم دی او هغه ډېر فقیه عالم دی او پوه عالم دی او دا په هغه فلاني ځای کې دی او دا راوغواړه. لیث ابن سعد رحمه الله پسې ورغی او لیث ابن سعد رحمه الله یې راوسته. چې کله لیث ابن سعد رحمه الله هغه راوسته نو د دې علماو سره مخامخ کېنو. په هغې دور کې لیث ابن سعد رحمه الله پوه انسان و فقیح د الله په دین باندې پوه و. نو چې کله د علماو سره کېنو او خبره ورته وکړه چې ما دقه شانتې خبره د خپلې وینځې ته وکړه چې انت طالق، ته په ما باندې طلاق یې که زه چېرته د جنت والاو نه نیمه. دا ډېره عجیبه خبره ده. ګوره هارون الرشید عجیبه واقعه. نو ایسته د لیث ابن سعد رحمه الله ورته ویل چې دا نور علما وباسه. هغه علما چې د هغې نه مخکې فتوا طلب کړې وه هغه علما یې لرې کړه ویستل او لیث ابن سعد رحمه الله او هارون الرشید دواړه دو په دو باندې پاتې شو. چې پاتې شو نو دی لیث ابن سعد رحمه الله د هارون الرشید ته ویل و اقسم بالله، زه تاله قسم در کوم د الله په نوم باندې. هغه ورته ویل څنګه راله قسم راکې؟ وایي قسم دله په دې خبره باندې در کوم چې آیا چېرته ستا د سترګو نه په ځان ځای کې اوښکې تللي دي که نه دي تللي؟ نو هارون الرشید ورته ویل وایي قسم په الله چې په ډېرو ځایونو کې او په داسې ځایونو کې چې هېڅوک به په هغې کې نو چې په هغې کې زما د سترګو نه د الله رب العالمین د یېرې نه اوښکې هغه تللي دي او زما د سترګو نه هغه اوښکې توی شوي دي. او حدیث کې دا راغلي دي وایي اووه کسان چې د الله د عرش د سورې د لاندې مناسي، یو پکې ورجل ذکر الله خالیا، چې الله رب العالمین یوازې یاد کړي فافاضت عیناه او د سترګو نه اوښکې هغه لاړې شي. نو په ډېرو ځایونو کې چې کوم دی د الله د یېرې نه چې کوم دی زما د سترګو نه هغه اوښکې تللي دي. نو لیث ابن سعد رحمه الله ورته ویل په تا باندې دا وینځه نه ده طلاقه. ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي په سوره نازعات کې ولمن خاف مقام ربه جنتان، هغه څوک چې د خپل رب د پیشۍ نه یېرېږي نو دغسې انسان دپاره چې کوم دی هغه دوه جنتونه دي. نو په تا باندې چې کوم دی دا ښځه څه نه ده، ښځه در باندې نه ده طلاقه. نو دا ډېره یو عجیبه واقعه چې د کوم انسان د سترګو نه په ځان د ځای کې هغه اوښکې لاړې شي او د الله د یېرې نه هغه لاړې شي. نو که دا دقه شانتې خبره هغه وکړي لکه څنګه چې هارون الرشید د خپلې وینځې ته کړې او لیث ابن سعد رحمه الله ورته ویل چې په تا باندې دا ښځه نه ده طلاقه، نو دقه شانې حکم به د دې انسان وي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د الله د پیشۍ نه او د الله د نه یېرېږي نو د هغه دپاره دوه جنتونه دي. دا فتوا یې ورته ورکړه.
نو فکردار چې زموږ ستاسو د سترګو نه د الله د یېرې نه هغه اوښکې لاړې شي.